باب موضع الازار اینه. دی باب کې دا ښایي چې د تهبند به تړل شي که نه او پرتوګ استعمالوي مونږ خلک، نو پرتوغاښ کم ځای پورې به د ساتي. دلته حدیثونو کې ویلي دي چې خامخا که سړی کوي که نه د ناري غړي څه دي کوزه پنډلي نه وتلی شي نو پنډلي پورې به کوي، یعنې خو خنګرې دي، خنګرو نه پاسه ځینې سي ټخنو نه پاس که بیا خامخا سړی لاندې ساتي که نه نو بیا والا پکار ده چې د ټخنې به هرګز نه پټوي، پکې ټخنې به پکې ښکاره ساتي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم باسفله عضله ساقي او ساقه زمال پندلی يخفل پندلی ولا زای رواني وو. عضله چشتل شي د غوخه مخسي د کوم مضبوط ځای د لاندې دا ځای څه د غزلا وتلی شي دا د چې کوزه زنګون نه کوشي دي کې لکه غوښې ولا ځای شته که نه بدین لاندې نری غړه شروع کېږي دې تېلی شي دې پورې سړی ساتي که نه چې دا ځایونه رمنډ وي. نبی څه مخته خبر هم دا کوي چې فقال هذا موضع الازار فإن بیت که بیا نه غواړي دومره شي فاسفل لږ دینه لاندې فإن بیت فاسفل فإن بیت فلا حق للازار في الكعبين نه ټخنې به پکې نه پټوي. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني ابو اسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال قلت لأبي سعيد عبد الرحمن سيف سيد علاء بن عبد الرحمن خپل باجان روایت کی چې اغوی چې ما خپل ما یې پرې کې ابو سعید صاحب ته وي قلت لابي سعید هل سمعت من رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا فی الازار د دې متعلق څه حکم اورېدلی دی چې لاندې کپړه اغوندي د دې متعلق څه خبره ده؟ قال نعم چې اورېدلی مې دي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ازارة المؤمن الى انصاف ساقیه د لاندې غړي څه دي دې ځای پورې به ته جګه ساتې لکه د پچه دې پورته که دا غړي څه د منځ د زنګون نه لاندې زنګون نه لاندې غړه دې میچ که که نه چې کله ناپې کي د نیم د ټخنې نه پاسې ځای سیدي ته انصاف ساقین ویل شي انصاف الساق لا جناح علیهم وبینه وبین الکعبین ها که دې نه دې لږ لاندې که که نه خنګر او د دې منځ کې کې بیا پروا نشته. وما اسفل من الکعبین فی النار او چې کم ځای لاندې شو که نه تر دې چې د خنګرې دې پکې پټ شول دا خنګرې به جهنم کې سوځي او د خپا به جهنم کې سوځي. یقول ثلاثا درې ورې بیا مخته ویلو چې لا ينظر الله الى من جر ازار و باتره کم سړی چې پاچې لاندې کرړۍ را کرړۍ خنګرې پکې پټ کړي خزانې شاندې روان وي نو خدای پاک له رحمت نظر سره نه ګوري. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال انبا شريك بن عبد الملك بن عمير عن حصين بن قبيصه عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسمه پر کې سفیان ته چې یا سفیان ابن سهل لا تسبل کس د پچې دی کار دا مک وړی کوا فإن الله لا يحب المسبلين خدای پاک هغو کسانو سره مینه نه لري نه یې خوښوي چې کم خلک پچې کار ته غورځوي که نه دومره کوار ته یې وغورځوي چې پکې ټخنې پټې شي خنګرې پکې پټ شي نو ټخنو کا چپانا یہ کیا ہے مکروه یعنی پینچ اتنی نیچے لٹکانا اس سے ٹخنے چھپ جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے نیچے والا حصہ جہنم میں جالے گا. باب لبس القمیص د قمیص غوندل څنګه دي ځنه خلکو نور شیان کورتي مورتي قسمه قسمه شیان غوندي ځان مې څنګه کپړه شی مسعود ده چې بدن دې پکې پټ شي قمیص استعمالول هم خبره ده ځکه چې قمیص کې دومره تکلیفات نشته که نه که نور شیان دې په ځان راتاو کوي چادر مدر یا نور د لونګۍ مونګۍ خلک وایي پونګۍ شوي چونګۍ شوي پنچکۍ شوي دا سړي نه خلاصېږي چې کار کوي دومره غونې منډه دې کړې بیا د نه خلاص شي خو قمیص خو نه کېږي که نه قمیص کې منډې وهه او پورته پورته لړه شي بیا دې نه وځي. او دا سپینې څه دي د لستوڼي د لستوڼي کې دا خصوصیت ته که نه چې دا به داسې اندازې سرې شي مناسب وي نه ډېر بېنا کار ته کوي بیا خو سلن کې د نه اسخه کېږي که نه نو د پاسه ګټې څه دي د کلایي دې ځای پورې بس بیا ښه ده. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد الملك
عن عبد المؤمن بن خالد عن ابن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القميص إلى رسوله كبدش لم يكن ثوب أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر سم خوښه کړي دي چې من القميص دي قمیص نه پیغمبر سم ته خبره کپڑے ډېر پسند شین رنگ یو کنه شینوالی پسند کو خو دینه دا معنی ده چې بس قمیص نه زیات نورې نه خوښي قمیص په دې خوښو کنه چې صنعت دی وجنه دي صنعت خشوي کنه جوړواله جوړه بناوټي خشوي صوب کنه لم يكن صوب احب الى رسول الله دسي وایي احب ان قمیص ته محبت یعنی څه خاص وجه نه ورته پسند نور دا معنی ده چې بس دي کې د حبیت منحصر دی نور شیانو ته حبو صحیح ده ما ته خو کدو چې سمره خوښ دي کنه بل شی ته نه دی خوښ د دې دا معنی ده چې نور شیان ولا نه دی خوښ ټیری میټي ورته ډېره ښه لګېږي توره میټي په داسې خلک بس وایي که نه چې د فلانې شعر ته ډېر خوښ دی نه ډېر لفظونه فرضه کې مه وایه ډېر مې خوښ تیار شي کې وایه ډېر بیا درته مونږ خو پکې په تمیز نه شو کولی هر شي کې ډېر بہت لفظ به نه استعمال هر ځای کې جدا هر شي کې جدا وایي باب طول القمیص کم دو د قمیص د څومره اوږد وي سړي نه بس قمیص هم همدا مسله ده که نه چې اوږداوي بس دومره لنډ نه دي کول پکار ځنه خو دومره لنډ قمیص کیږي که نه چې سجدې کې ته وایي چې لکه سړی شی غوندلې نه دی پین شرټ سره دې څه فرق نه راغو که نه قمیص سړی دومره شی کې اوږد کړي چې سړی د پټ وي په او دومره بې نه اوږد کوي که نه چې پاسه د خنګرو نه دې لاندې لاړ شي بیا خو بس منع کې راځي که نه فقلب جبة واړوله سوپین دی وړای ما سره مخ خوش کنده شي وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا الحسين بن علي عن ابن ابي داود عن ابن ابي رواد عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسبال في الازار والقميص والعمامه دا شنه کې باز بال نه کوي منجر رشين خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال أبو بكر ما أغربه څومره غریب حدیث یعنی غرابت پکې زیات دی باب کم القمیص کم یکونه څومره پرې ستینې پرېږدولی شي اوږد کولی شي لنډم کولی شي وبي قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أبو غسان وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد بن محمد قال حدثنا حسن بن صالح وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن الحسن بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول چې لستونې لنډ او نور قامت یې شو اوږد و قامت من اوږدوالی بنسي